تاسو لیدای شئ لیکلي دي فی سبیل الله. وروره ډېر ډېر د مبارک شه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربان دی. قدرمندو یو ځل بیا نواز پراپرټي سور لاندې قدم هم راکې خو قدرمندو باباجي کلی دی دلته الحمدلله مونږ دا دویمه درېیمه خپرونه چې کوو نواز پراپرټۍ ته راځو. وجه دا د قدرمندو چې د یو غریب خیال ساتي، د یو بېوسه خیال ساتي او یو بېکوره خلکو خیال ساتي، نو زه به هغې له راځم، زه به د هغې اواز وچتوم. انشاءالله زه به هغې سره ولاړ یم. نواز پراپرټۍ نن یو بله کارنامه سره قدرمندو ډېر زیات خوشحاله هم شم چې د غریب خیال ساتي، د یتیم خیال ساتي او د بېوسه خیال ساتي. حاجي صاحب را سره په خوا کې هم ولاړ دی او چې کوم کسټمر راغلی دی هغې کې یو کسټمر چې ډېر زیات بېوسه و. حاجي صاحب ته یې ژړا فریاد وکړه. الحمدلله په داسې خلکو زه ویاړ فخر کوم چې حاجي صاحب ورته ولیکل فی سبیل الله. یار څومره خوشحالۍ خبره ده. خفګان کې ژوند تېرول، ژړا کې ژوند تېرول، د ده به په زړه ارمان و چې زما د فلایټ وی، زما د زندګي ښه وی، زما د ژوند کې خوشحالي وي. الحمدلله هغه خوشحالي نواز پراپرټۍ چې کوم مشر نواز صاحب دغه کس ته فی سبیل الله اعلان هم وکړو. قدرمندو زما مقصد زما میشن همدا دی چې کاشف علي راشي د هر چا اواز وچت. قدرمندو زه چې چېرته هم لاړ شم نو زه داسې نه ځم، زه د هغه ځای انفارمیشن کوم، د هغه ځای معلومات اخلم چې دا کس څنګه دی، دا کس څومره اوبو کې دی. الحمدلله چې نواز عزیز صاحب معلومات ما وکړو، یو الله والا انسان دی. قدرمندو ډېرې خبرې کول نه غواړم خو دلته بیا پلیټینګ چالو دی. نواز پراپرټي تاسو کتی شئ او یو ښه ریټ، یو ارزان ریټ دی کې د مسافرو دپاره هم یو ښه آفر دی. قدرمندو غریب دپاره، یتیم دپاره او بېوسه دپاره هم یو ښه آفر دی. حاجي صاحب له به ورځم، حاجي صاحب سره به خبرې کوم. قدرمندو حاجي صاحب ستړی مه شئ. حاجي صاحب السلام علیکم. حاجي صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. حاجي صاحب څنګه یې؟ د الله ډېر لوی احسانات دی. خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب لومبې خو مبارکباد وایم چې تاسو دومره ښه سوچ کړی دی. د یو بېوسه دپاره تاسو ما ته وایئ چې دا ورور راغوم او ورله فی سبیل الله فلایټ ورکړو. څه به وي غواړئ حاجي صاحب؟ بس زه خو راوتی یم په دې مقصد یم چې دا کمزوره خلک سره زه څه ښېګړه وکړم، څه امداد وکړو، پوه شوې، او دا کمزوره خلک الله د خپلو کورونو مالکان کړي. انشاءالله دې کې د دو شو، بلکې به د بل وشي، بلکې به د بل په مزه مزه به انشاءالله داسې کار روان وي. دې کې یو مسجد هم دی، حضرت عمر فاروق او بکر صدیق قانوني، دا دویم بلاک او چې دویم برانچ. حاجي صاحب دې ته تاسو دغه حواله کوئ او چې دا د دې پلاټ ماشاءالله فی سبیل الله. قدرمندو حاجي صاحب فی سبیل الله د الله رضا لپاره تاسو لیدای شئ لیکلي دي فی سبیل الله. وروره ډېر ډېر د مبارک شه. دا ستاسو ډېر ډېر مبارک شي. څه به وي غواړئ؟ یاره چې بس مونږ خو دغه شانته کې بېوسه و، مور مې بیماره وه او حاجي صاحب چې کوم دی نو په دوی په تعاون سره، حاجي صاحب دوی په تعاون سره مونږ ته دا پلاټ میلاو شو. زه د دوی ډېره شکریه ادا کول غواړم. راغلی حاجي صاحب سره کېناستې، حاجي صاحب ته فلایټ مې پکار دی، څه دې ویو حاجي صاحب ته؟ همدغه هر څه مې ورته وویل چې نو بس دوی چې کوم دی نو فی سبیل الله دا پلاټ ماله راکړه. او جي خوشحالي نه وه ژوند کې؟ یاره جي مخکې خو نه وه، بس اوس به انشاءالله خپل کور دغه کړو. انشاءالله امید ده ربه دی چې خوشحالي به راشي. غریبي ډېره ده او جي ډېره زیاته ده. په زړه ارمان و چې زما د خپل کور یې. او جي ډېر غټ ارمان. څه به غواړې حاجي صاحب در سره ولاړ دی مخامخ؟ حاجي صاحب جي زه ډېره شکریه ادا کول غواړم چې دوی مونږ سره په دې وخت کې داسې امداد وکړو او مزید نورو خلکو سره مو کوي. زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم. دعا خو به کېږي. او جي ولې نه، خامخا به ورته دعا کوم. مننه. خوشحاله اوسې ورور مې، ډېر ډېر مبارک شه. قدرمن شئ، ژوندي اوسئ. حاجي صاحب ستاسو دې هم ډېره ډېره مننه چې د یو غریب دپاره تاسو سوچ وکړو، د یو بېوسه دپاره تاسو سوچ وکړو. حاجي صاحب زه وایم چې ستاسو غوندې خلک وي نو یو غریب یو بېوسه به هم پاتې نه شي. حاجي صاحب پلیټینګ بیا سټارټ دی، بیا یو قدم تاسو واغستو. ابوبکر صدیق دویم برانچ. دویم برانچ دی جی. دا چې کوم دی دې کې انشاءالله چې لارې موږ دا جوړو، کار پکې چالو دی. تاسو به وینئ په دې میډیا ښکار او دلته انټرچین منظور شو. نن عمران خان ابتدا م وکړه او دا چې کوم دی چې موږ ارزان والو ارزان ورکوو، چې لږ ګران والو بیا لږ ګران خو لږه مناسب مزدوري پکې کوو. دا په 50,000 روپۍ مرلره او د مسافرو دپاره خصوصي پیکج پکې 2,000 روپۍ مر، ځکه چې هغې ډېرې په سخته ګټي او زموږ وروڼه دي پوه شوې، او هغوی مخکې هم کار کړی نواز پراپرټۍ سره تپوس هم کولی شي، بیا هم با اعتماد کار به بیانه به راکوي، کور د شروع کوي. څومره بیانه حاجي صاحب؟ د وس خبرې چا سره لکي دوی
بیانې راکړي قبضه به ورکوم کور د پې جوړی په انتقال د پیسې حاجي صاحب ویس بجلی دلته اویلیبل بجلی هم شته او ګیس هم چې کوم دی دا پرویز خټک منظور کړی دی که نه باباجي کلي ته هغې قانونیت هم کړی دی نو په دې ځای کې پیپ لاین راغلی دی نو پیدا ډېره ده بل لارې ګودر هم ته ښه ډېرې شکر الحمدلله نو ښه پیداناک ډېره مینه مننه ژوندي اوسې حاجي صاحب چې تا د یو غریب دپاره سوچ وکړو الله دې ژوندي لره قدرمندو تعارف یو د الله ښه دی چې درې لوی دی خو زه بدل دې داسې خلکو تعارف کوم ځکه چې د یو غریب سوچ وکړو قدرمندو یو ښځې یو ښه فلایټینګ دلته سټارټ دی او مسافرو دپاره ډېره خوشحالۍ خبره هم ده او د بېوسو د بېکورو خلکو دپاره د خوشحالۍ خبره هم ده د غریب یتیم دپاره د خوشحالۍ خبره هم ده کمې نمبرې چلیږي دا نواز پراپرټۍ نمبر یي قدرمندو تاسو ورسره ډایرکټ په ډایرکټ رابطه وساتئ او زه یې قبضه کوي قدرمندو چې څومره د ستاسو وس مطابق کېږي هغومره پیمنټ تاسو ورکولی شئ هر سړی ارمان لري هر بچی ارمان لري چې زما د خپل کور وي خپله ځمکه وي قدرمندو د خوشحالۍ خبره ده د هر غریب دپاره هر یتیم دپاره او هر بېوسه دپاره د یو خوشحالۍ خبره ده بالکل تاسو دې له څه ناڅه بیان ورکولی شو فلیټ دی حاصلولی شئ قدرمندو چې کومې نمبر دي دا د نواز پراپرټۍ نمبر دي دغه نمبر اوس تاسو رابطه ساتلی شئ خپل کیمرمین وسیم جان سره یې چېرته په الله وسپارم الله لره والسلام